اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المسد مکیہ دا صورت مسد تبت یدا ابی لہب دا مکی صورت تا پو ہجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مخشار نزل دا او پو دیشی پینزا آیتین دی دے صورت تا صورت مسد یاویائی مکی صورت تا او صورت لہب یاوی تاویائی او صورت تبت یاوی تاویائی دری نمینہ دی ځکه چې په داسې د ابولهب چې دی د الله او د رسول دشمن و د هغې د هلوکات د تبعی خبره ده دا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره زیاته انتهایی دشمنی وه ځکه دا ټولې چارې لیارې پرې شولې وې د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دشمنی کړه د مبارک په چې چیرته دعوت چلولو د به خلک باندول ځنې چې کسی په د ایمان ماروری نعوذ بالله دای ساحر سحرګار ده دای جادوګار ده او د هرنګې د ښځه هغه انتهایی زیوته بدبختې ښځه وه لکه څرنګې چې د ابولهب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره دشمني وه د هرنګې د ښځه د مبارک سره زیوته دشمني وه چیرته چې دی تلو د مبارک ته به اغزي غنې دا پلیاره شي تلول بیا الله پاک وی چې دغه د غنې وزکای به دی په شو باندې وي په جهنم شه به خدای پاک دولې دې لسکوي ځکه چې دی د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دشمنی نه پرېښوله دې آیت دې صورت سبب نزول داسته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کله دا آیتونه نازل شول وانذر عشیرتک الاقربین او نبی صلی الله تعالی علیه وسلم خپلون نږدې کسون رشتہ دار دا د الله د عذاب نه وډروه سعید نبی صلی الله تعالی علیه وسلم علی الصفا دای مبارک صفه غونډی ته چک شو ژغینه وکړل یا بنی فهر یا بنی عدی او د فهر او د عدی قبیله کسونه چې دا د قریش بهر خال غټ شخینه وي ژغینه تر وکړل دی ټول ارجمع شول فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج چې کله بیو سړی طاقت نه وو چې دای اوزي بیا به یو ملګري ته وویل چې موته یوه داس خبره وکړه چې زه یېرې اوزوینه بیا به هر خال قریش سره د ده تره ده سکا ترې و ابولهب ټول ارجمع شول بیا دوی ورته وویل ما وراءکه نه دې نه دولې څه شته بیا ده مبارک ورته ویل چې رأیتکم لو اخبرتكم ان خيرا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقيا کچیر زداد ته وین چې دیل ګاری نه دی طرف ته یو کا فلادو بدمشون دی اپ توس بند غارتګری لوټ مار اچوي توس هر شي تبکوي توس مورشتینه وګڼي قالوا نعم دیته چې بالکل ما جربنا عليك كذبا میش خو تو بالکل په تو باندې درویغ تجربه نه وکړین تو بالکل درویغ ویلین دي بدون براکت ویل فإن نذیر لکم بین یدی عذاب شدید بیا داس وکای چې زه توس د هغې عذاب نه ډروان چې مخ په توس باندې راون ده ابولهب ته وی تب لک یا محمد سائر اليوم تبا شه او محمد صلی الله تعالی علیه وسلم ټول ورځ خدای تبا کا الهذا جماعتنا انا دې پر میشتوار جمع کړی میږي دا خو څه غټه خبره کې بدوی وته وکړه بیا الله پاک د بدو جو په بدو شویر کړلو تبت یدا ابی لهب و تب د دوا سره لوسینه تبا او بربود شه مود ګوټ شه او تبایا دی بل دی شه تاریک محاربی وی بین انا بسوک ذل مجاز دا یو بزور بلګدو لکه دا منګل ملا ادریم یدا س خپل بزوری نه وی فذل مجاز ای شه بدی بزور لګولو اذ انا بشاب حدیث السن ز په یوزون باندې تر دم بالکل نوجوانو یقولو دا بویل ایوها الناس او خال کے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کلمات و عباوی تو اس پہ کامیاب شی وَإِذَا رَجُلٌ خَلْفَهُ يَرْمِيهِ قَدْ أَدْمَا سَاقَيْهِ وَعَرْقُوبَيْهِ تُبَّا یو سرائی ورپسې وو چې دای به په کونی ویشتو د مبارک د پښې د پیند به ټولې د غانا ډاکې وي د وینې نه ډاکې وي ویقولو دا به ورته ویل یا ایها الناس انه کذاب فلا تصدقوه او خال کې دا دروغجي نه ده چې دا تا رښتینی ونه وایي ویشتو بیا او په دوم برات باندې به وینې توې دی بایدلې او دا خبره به تک چې خلک چې کسه د ترشتینه ونه وي دای دروغجي نه ده نعوذ بالله فقلت دا طریق محاربی وی چې موته چې من هذا دا سیکتا
فقالو دوی چې هو محمد صلی الله تعالی علیه وسلم، دا خو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دی. یزعم انه نبی، اده دا یقین دا چې دا وی چې نبی او هذا عمو دا تر د ابو لهب. هغه یې یزعم انه کذاب، او یې چې دای دروغجین دی، نعوذ بالله. یو یې چې رښتینه او بل وی چې دروغجین. اس دین اندورادو خدای پاک بهر حال قیامت پیره انتهایی زیوت و ته په غصه ده چې کیمه بدو دا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته وکړي په زیوت الله پاک ابو لهب ته وکړي. الله فرمایي تبت تبعو بربود دی یدا ابی لهب، دوا سره رسینا د ابو لهب، شکیدا بدبخته. ابو لهب بهر حال د شغلې ولا ان ډېر انتهایی زیوت کښلای وو. بیا خدای پاک وی چې تبع دی بربود دی دا نه چې بداشه سیک شاک وکړو. مراد د روسي ولنه چې شتان ده، یعنی د روسي نه دای ټول تبا ده. لکه موږ چې لري خدای د مخ ورکا، اس خالي مخ ورکول نه وي، مطلب دا چې ټول تبا شي، ټول بربود شي. دا سه الله پاک د عرب په لهجه شي دی ته جواب ورکړلو. ابو لهب خپل نوم عبد العزى ابن عبد المطلب وو، یعنی سکات ریو. عبد الله ابن عبد المطلب یو پلور وو، عبد العزى ابن عبد المطلب چې ابو لهب د ترو. شزای عورا ام جمیل نامه ده، دا د ابو سفیان خیر وا. انتهایی زیوت دشمنی به د ستلای نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سره. کله چې بهر حال د دا اوریدل چې امو میره متعلق داس خبره نازلی، داس قرآن شریف آیاتونه نازل دي. اتت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، دو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته ویراله وهو جالس فی المسجد عند الكعبه، دایم برک په کعبه برکه شي بیت الله شریف شنانوس. دوسر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یاو وفي يدها فهر قطعة من حجارة، دې پلوس سداس ټوکړې وې کونی کې، داس کونی مسره. فلما دنت من الرسول صلی الله تعالی علیه وسلم، دو چې نبی صلی الله تعالی وسلم ته نږدې شو، اخذ الله بصرها عنه توبا فلم ترى الا ابا بکر. چې کله دوی نږدې شو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته، استرګي دید یې ختم شو، استرګي نظیر یې ختم شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه لیدو دای مبارک نه لیدو. فقال دیوته چې ابا بکر بلغنی متدا خبر رسدلی و ان صاحبک یهجونی، تو ملګری محمد صلی الله تعالی وسلم متبادر دی. فوالله لو وجدت لضربت بهذا الحجر فاه، په خدای مې داله وری، خدای منلو، خو مشرکین خدای سره شریک جوړولو. کچیر مدای مندلو زبر دای په دا کونی باندې وای د خلیته ولا او بیا دا شرینا وتړل. مذمما عصینا و امره ابینا و دینه کلینا، وی چې میږي د سره بهر حال دشمنی کی میشه د نافرمانی کی ادا خبره هر شي جواتی دي، میشه د سره انتهایی زیاته دشمنی دو. بیا واپس شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ما تر حرات کا نا تدو نوینه چې دای تو ویني. قال ما راتنی لقد اخذ الله بصرها عني توبا، مو خسترګي نذیر ختم شو. وكانت قريش يسبون الرسول صلى الله تعالی علیه وسلم، قریش به نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته زیاړه کړلې. دا به ته چې مذمم نعوذ بالله، محمد په ځای باندې به دی مذمم ته ویل چې ډېر بدرنګ ده، نعوذ بالله، ډېر مردود ده، استغفر الله. وكان يقول صلوات الله عليه الا تعجبون كيف صرف الله عن اذى قريش. نو خور ما شي توس دا نه کسي چې د قریش تکلیفینه زرینه مونږ خدای سرنګ لره کړل. یسبون و یهجون، دی زیاړه شریکو بادر دی مذمم ته وی او زه محمد یا صلی الله تعالی علیه وسلم. بهر حال اکیم خبره چې دی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته وکړلې، اغه نه دوګینا درېګینا لا پاک زیوت شری دی ته وکړو په والا کېدلې. ما اغنا بے پروايي نروستان ہوئی دنا ابو لهب نا مالو ہوئی د مول دولت خدای ته مخصوص په دام مې د نخلوص کوي چې نه وما کسب د چې سګټلی وي اې د مرتبه اې د عزت سو قسم خبره یا لودین بهر حال دا اغه دفاع نه ونکړه. وچ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د ایمان ته روبل ابو لهب ته ان کان ما یقول ابن اخي حقا کچیر د مور یې رچ سوی د حق وي فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي، ویچی بزا خپل زون په مول د اولاد سره او په بال بچ سره خلاصوي شمنه خدای ته بدار مخشګه نشته عذابینا. ویچ خدای پاک وی تاویل چې داس کی ساندو. امام علوسی کان لابي لهب ثلاثه ابنا درې زمنی وی عتبہ معتب عتیبہ. اول دوی چې کله فتح مکه شولا او تام کول د لکه بل صورت شو اذا جاء نصر الله په باندې د دوی زمانه عتبہ او معتب ایمان او اسلام وروړلو.
بیا دوی دوه سره حنین ته او طایف ته حاضر شول. هر چې عتبه و اسلام نه وروړلو او د عتبه په نکاح او طیبه په نکاح ام کلثوم چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم لیر وا او بل د خیر رقیه د بل ور سره عتبه سره چې کله دا سورات نازل شو ابو لهب ته وی رأسي ورأسكما حرام ان لم تطلق ابنتي محمد صلی الله تعالی علیه وسلم توبه امو د توسه سار یعنی حرام د مطلب دا چې توس بیا موزه من نه کچری توسه محمد صلی الله تعالی وسلم لینه ته ام کلثوم او رقیه ته تعلق نه ور نکړل بیا دوی بهر خل دوی سره تعلق ور کړلو ا دې وجنه بیا دوی اراده وکړه چې می شام ته دریمي او دا خبره وکړه لاتین محمدن وازیننه زب خمخا محمد ورسد ته به ضرر ورساو بیا ورالو ته چې محمد صلی الله تعالی وسلم انی کافر بالنجم اذا هوا زي پیستیری بند چې کلار کې دیږي په بند بار حال کافر یا وبالذي دنا فتدل په بند چې ورنږدې شو بار حال بیا نعوذ بالله نبی صلی الله تعالی وسلم ته ویرګي ورتیک لکه میس پرستونه داس کی شدا ته لکه ویرګي ورتیک هغه منحوسیت د جاهل خلک په عادت په میشه ده لیری د ام کلثوم آی بار حال تعلق کړه خلوص کړه ته بدای مبارک انتهی زود په غوسه بیا د عبادت وکړه اللهم صل علیه قلبا من کلابک سوچ کوي میږي چې هغه دم برک بداونه دي کړي نه تشکې نه دي کړي ولکه قرآن او حدیث ته وښ نه جاهلونه چې قرآن او حدیث ته نه کښې دغه اونی جاونی به ویای خدایا تو په سپای شي سپای په مسلط کې ففترسه الاسد امزرای خدای په مسلط کړو وهلك ابو لهب بعد وقت بدر بسبل وورز بعد ابو لهب انتهي زيوت بمري وني طاعون عدسایته صدانه پونه وختلی پاشه خدای پاک مردور کړلو او بهر حال درې ورځې دای بکیو حتی تنه چې ډېر صحبت بودارش فلما خافوا العار حفروا له حفره وی خال کې د شرم په غیر نه وډل نه لره ورکی کې دا خدانه بیزنس تو سوی دا خدای چې سره دا بیان دا دریب چاند یو دفعوه الیها غاته شدته ورکو بعود پلرګی شي ګراولو حتی وکافیا ثم كذفوه بالحجاره حتی ورو کونی مونی پروتل پکاند شي پټ فکان الامر کما اخبر به القران دا سوال کا قران پاک چې سو اویل انه کې خلق بداونه سره زون بچ کوي غوی زکریا صاحب رحمه الله کہ ان کی سیدھی تو سیدھی ہوتی ہے ان کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے سیکھے سیکھی بھی ایوانی میں پہ جذبات دے روک خبر آوی چه سیکھی جی امید دینا ڈاری جی نا سایسلا زردو چه داخلی جی بے نارن یرتا ذات لہب چه چشتان دے غران جی بیوی ازکر دیتا ابو لہب یای کنی نوم ہے عبدالعزاو وامرأتو دشد حمالت الحطب او چتاوین کی بیوی دلرگئی دے پانڈی کی عورا ام جمیل نومی و بارحال چغل خوری بیکڑے او کسا دا کسا نعوذ باللہ دا مذمم محمد نا دا مذمم نعوذ باللہ دا یوچ زنابیہ کا نبیوی خیمو میرے بوئی استغفر اللہ دا چرے دا فی جیدها دے پو مرائی سے بے حبلون رسی پڑاوی من مسد ویو دلائی شوائی لکا یو پڑائی چی ریخ سخت وغیر خلوصی جنا زکا چی دے بے وزاکائی پوسار کرلو آغا اغزی بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تراول خدای چی دو بے دے غی وزاکی سرا جہنم تا داخلی جی او دتا مول دولات ابو لہب اس فائدار نشور کولا تبت یدا ابی لہب و تب تباو بربود دی دو سرلو سینہ دے ابو لہب و تباو بربود یدا ما اغنا بے پروائین روستان ہوئی دنا مالو ہے دا مول دولات و ما کا سب دے چسا گٹلی وی بلین زمان مول دولتی سایسلا زردو چدائی بین نفزی نارن اغیر تا ذات لہب چشتان دے غران جی بیوی وامرأتو ہوئے دشد بے حمالت الحطب او خوستین کے دے لرگئی وی وزکائی بے پسار وی دے اغزائی ابیر خدای سراوری فی جیدہا ایدے پو مغزی سے بے حبلون رسائی پڑاوی من مسد ویو دلائی شوائی غڑلائی شوائی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین طیبین طاہرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین.